الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوتی زندگی شریدو پیغمبر علیہ السلام په مکی مکرمه شه لسه کول رسا د مکی خلق ته دعوت اسلام ورک د الله تعالی د توحید د وحدانیت دعوت یې ورک. خو د دې دعوت په نتیجه کې پیغمبر علیہ السلام ته انتهایی زیات تکلیفونه ورسېدل. او دغه تفصیلی بیان په دې مخ شي می باندې وشو. نو پیغمبر علیہ السلام چې کله پلسم کول د نبوت باندې ابو طالب سے وفات شو او حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها وفات شو. د پیغمبر علیہ السلام د غم کول د دیتا بصیرت شي عام الحزن وی چې د پیغمبر علیہ السلام د غم کول د دوا لوی شخصیت چې پیغمبر علیہ السلام ملا پچا باندې مضبوطه وا د دوړې لوړل. نو پیغمبر علیہ السلام د مکې نه بهر خلک ته د اسلام دعوت شریک او په دې چې پیغمبر علیہ السلام غټه غټه قبیله او خاندانینه او کتل دته دعوت ورکړ. بنو محارب، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو غسان، بنو کلب، بنو حنیفہ، بنو عامر بن صفصع، بنو کلب، دا مختلف قبیله پیغمبر علیہ السلام دته بذات خود ورغی او د اسلام دعوت یې ورکړه د خلک ته. خو د خلک د پیغمبر علیہ السلام دعوت یوه قبیله نه کوي. پیغمبر علیہ السلام بنو کلب دایو قبیله وا او بنو کلب پاسه غټه قبیله وا د دې یو شاخو بنو عبد الله ورته ویش. پیغمبر علیہ السلام دې ته ورغی او د خلک ته وی چې ګورا د توسي نیکه چې کیم دا د په ډیر شو نوم باندې د عبد الله نوم دا. نو د مناسبت سره ګورا د توسي سره دا خبره لګیږي چې توسي د الله تعالی توحید ومني، د موري رسالت ومني او د مو خبره ومني. خو د خلک انکار نه وکړ. بنو حنیفه دایو قبیله وا د خلک ته پیغمبر علیہ السلام دعوت ورکړ. خو د خلک په پیغمبر علیہ السلام ته هغه سخت جواب ورکړ چې لیا پیغمبر علیہ السلام ته د سم جواب چالو ورکړ. او پیغمبر علیہ السلام خپل پیغام د خلک ته ورسول. بل یو قبیله وا بنو عامر بن صفصع د قبیله ته پیغمبر علیہ السلام ورغی دعوت یې ورکړ. نو د خلک پیغمبر علیہ السلام نه پښتنه وکړه چې کچېره ته الله تعالی غلبا ډیر کړل، میز د تو ملګری وکړه او د تو دشمن کافر دا مغلوب شو، دی ته شکست ملاو شو، به د تو په د سلطنت شه د تو په د بچوي شه میشته سم ملاوي. نو د خلک د سوچ ولکه سرنګ د دنیا خلک سوچ چې کچېره حکومت ملاو شو د موتا منیسټری کې ملاوي یا موتا سېنټرون سم را ملاوي. او دا خو د اسلام خبره وا په دې شه خدا خبره وانه. پیغمبر علیہ السلام تفرمی چې په دې شه د موسی اختیار نشته چې الله تعالی میشته غلبه وکړي. نو دا د الله او د رسول خبره چې چاته سي اختیارات ورکړي.
اسلام څخه خبره ده دا خو د پیغمبر یا د امیر په لور څه نه وی کنه چې دای چاته سویر کوي نه چې مسلمان کیما مشوره وي د شورا کیما فیصله وي هغه خلک ته چې کیما یو ذمہ داری ورکیږي او دا عہده وی نه په اسلام چې عہده نشته اسلام چې ګوره خلفای راشدین تاریخ چې می روح سی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دته چې د ذمہ داری ملاوي د صحابه کرام دي طرف نه په زبردستی او په زیر باندې ملاو شي په مجبور شوی دي چې د ذمہ داری له توسه قبلای بل څه د صلاحیت نه لري دوی هغه د مجبوری د وجنه دی انکار کو و دي ته نن خو خلک ذمہ داری وړي او په اسلام شې ذمہ داری غوښتل نه دي ذمہ داری ور کول دي او په دې باندې مجبور دي چې د ذمہ داری لته کوي او چې کله داسې ذمہ داری به چاته ملاو شي په دې چې د الله تعالی مدد وي او که په خپل خلو باندې او په خپل هغه باندې سړی وړي چې نه دا موته ملاو شي او چې موته نه ملاوي زه خفه کېږم بدغه خلک د الله تعالی د مدد نه محروم وي الله تعالی مدد دې د خلک سره نه نو دې خلک د مطالبات پیش کړه بنو عامر بن ساسا چې میشته به سم ملاوي عمر علیه السلام ته چې الله او رسول چې چا تصویر کوي د دې فیصله نو دی ورته وویل چې اچھا ا دشمن دې پر وسیله ته میشوي دشمن سره مقابله نش کوي او نه راغی نه بعد فیصله وي د الله او د رسول وي امیر دې ته دا خبره دې ته دا دعوت نه کوله پیغمبر علیه السلام بیا د دین بعد یو کس ته ورغلا ده یو کس ته د اسلام دعوت ورکړه ځکه چې په مکه کې پچا مخصوص څه کسونی د اسلام قبول کړ او دا تقریبا لاس کوله په دې باندې پیغمبر علیه السلام په دې دعوت باندې تیر کړ او سچام کسونه پیغمبر علیه السلام دعوت قبول کړ نو پیغمبر علیه السلام د یثرب خلق د مدینه خلق د خلق ته یو کس ته دعوت کړ د حج په موسم شو خلق کړل نو دعوت وی پیرا پیغمبر علیه السلام سوید ابن سامت دا یو کس و او دا ډېر انتهایی تکړه سړی و لوی شاعر و د نسب او د حسب په لحاظ سره ډېر لوی خاندانی سړی و او د ته خلک کامل نوم ورکړو چې دا په هر فن شي کامل ده مکمل ده دومره ایشور انسان پیغمبر علیه السلام د خلک ته خپل دعوت سوید ابن سامت ته خپل دعوت پیش کړ نو دای ورته وی سوید وی چې د کوم پیغام د تو سره دا حکمت خبره و دا فرمان او د اقوال د موسی را دي وی چې تو سره چا دي وی چې د موسی را د لقمان حکیم د حکمت خبره دي پیغمبر علیه السلام ته چې دا ډېر څه خبرې دي متلش کې وشه نو لقمان حکیم خبره ډېر نیک انسان تیر شو نو دیغه اقوالی ورته بیان کړل او د خبرې فرمودات ورته بیان کړل پیغمبر علیه السلام ته دا یقینا ډېر بهترین دي خو زه چې کوم کلام پیش کوم د الله رب العالمین د احکم الحاکمین ذات کلام زه پیش کوم نو دور ته وی چې ته پیش کا پیغمبر علیه السلام قران مجید تلاوت وکړو او چې قران مجید تلاوت یې ورولید سوید ابن سامت په دغه ځای کې مسلمان شو او دای چې کله خپل علاقې ته لور پیغمبر علیه السلام دې ځای چې د ایمان قبول په مدینه مکه شه او چې کله مدینه ته لور یثرب ته ځکه چې هغه په مدینه نو ولې پیغمبر علیه السلام هجرت نو کړه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې د مدینه نوم یثرب نو یو ځای چې یو جنگ کو جنگي بعاث او توی پیغه شي دای قتل شو په اسلام په حالت شي نو چونکه دا په قومي جنگ د دې وجنه دای په جنگ شلوړو او مسلمانۍ په حالت شي چې دای مدینه ته واپس نو دا یو کس اسلام کوي دوام کس چې پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورکړ ایاز بن معاذ دا هغه کس چې د مدینه خلک سره روغله ده د قریش خلک نه د مکه خلک نه مدد د پوره چې میر د پلومکی قبیله سره جنگ کوي او په دې جنگ چې تاسو د میر سره عملګری وکړي تعاون سره وکړي او په دې وفد چې کله پیغمبر علیه السلام ته پته ولګیږي چې د مدینه نه وفد وغوړه ده پیغمبر علیه السلام ویل یو د خلک ته خپل دعوت پیش کړ چې کله د دعوت ورته پیش کړ په دې شی ایاز بن معاذ چې کی مواچیک شو
وی چې حقیقت دا ده چې د کیمه منشا کیمه خبره میږ وروړلې ده په دې ټوله نه بهترینه خبره ده چې د کیم دعوت کو مشترو همیشه په چار دا دو چې د تو دا دعوت مش قبول کی نو په دې شی یو کاسو ابو الحیسر یې نومو دا په دې وفات شو یک دې مزکه نه خوره چیګه و ایاز بن معاذ په خپل باندې په قول ویش وچ میز دغه خبره دی پر راغلی چې د مرګری میزو کې د خبره پوته کمیش په خپل مقصد راغلی چې د قریش نامیش مدد غوړي د پلونکی قبیله خلاف چې هغه د مصر ملګریو کې په دې جنگ شو دای په دې وخت باندې خاموش شو چې کله مدینه ته دای لوري یثرب ته نو په یو وخت شوی چې په دغه کاسه چې کیمو په یو لسم کول د نبوت باندې یعنی د پیغمبر علیه السلام دا وخت چې کله مدینه ته لور په باندې بیماری راغله او چې کله اخیری وخت نو سیک چې د سره نو چې په دې وخت باندې د خپل باندې کلمات دي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله نو په دې وخت باندې خلک ته په یو وخت باندې اظهار وکړ چې دای د کی موافق سره راغله خو پتا دغه شي خلک ته ولګي چې د سړیا د پیغمبر علیه السلام دعوت قبول کړو دا دوام کاسو یعنی انفرادی کسونه ته چې پیغمبر علیه السلام چاته دعوت ورکړ نو دغه دوی کسونه دعوت قبول دریامه په دې کسونه شي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ابو ذر غفاری هم مشهور صحابي دا خود ته چې کله پته ولګیدله چې په مکه شي داس یو سړی وروغله چې د نبوت دعوی کړی دی او د مدینه استدین کړه د مدینه په اطراف شي دا غاسته دي د مدینه چې پته ورته لګیدلې چې په مکه شي د نبی اخر زمان ظهور شو دا خلک ته د نبوت دعوت ورکړي نو ابو ذر غفاری خپل اورید چې کیم دایر لږه د مکه ته ورته چې د خسری ته پښتنه او تحقیق یو کا چې دا سرنګي سړی دی رښتینه پیغمبر دا او کنه د خبره وروه خلک نه ورځي چې پښتنه وکا تحقیق ته پر اورید الله اورید چې کیم تحقیق کړه دا د سرسری خبره وته وکړلې لوړ ورته چې سرنګي وی چې خو د سړی په باره شمو چې کیم پښتنه وکړلې خلک ته د شی خبره دعوت ورکړي او د بد نه خلک منی کوي وی چې الله تعالی وحده لا شریک ذات او سه پیغمبر یې ابو ذر غفاری ورته وی چې داسې تسلی بخش جواب درو نکړه تحقیق ترې نه دا کړه ریغه پښتنه دیني دی کړی ابو ذر غفاری په خپل باندې مکه ته روغی د مدینه نه د پیغمبر علیه السلام د تحقیق ته پر په دې وخت باندې د مکه حالت ډیر بدل دي سیک دا پښتنه نشي کولای چې محمد صلی الله علیه وسلم سیک دا د سړی چې د نبوت اعلان یې کړ ځکه چې د مکه حالات انتهایی مشکل حالات دي پیغمبر علیه السلام خلک ته په پټه باندې د اسلام دعوت ورکړي ابو ذر غفاری وی چې زلون مسجد حرام ته او مسجد حرام شه مې ورس تیرا کړلا زمزم یې په می څه دی او چې مې وبس استوب نه کوله یو ورځ مې تیرا کړه دوه ورځ تیرا مې کلاسیک پښتنه نه کوي سره دې چې اسمکه خلک ته پته لګیدل چې د سړی بارینای سړی ده بهر نه روغلا ده وی چې سبوت چې اسلام بیا مې دې حرم شریف شه ورس تیراوله زمزم یې به مې بس دا وخت مې تیرو چې کله ویګا ټیم شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی چې مو سره ملاو شو وی چې ته په داسې لیدل شي چې علماء برنه روغله نو مو سره چې لوړ شي کېته وی چې زیر سره کېته لوړل په حالت دمر مشکل دي چې نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مولا پښتنه کوي چې د کی مقصد ته پرتما کېته روغله ونو وی چې زه پښتنه ځنه کوي ځکه چې مو چې دا سړي چې د پیغمبر علیه السلام مخالف وي وير سره زدا خبرې شریک به په مشکل شي ز پریوز وی چې شپه مې تیر کړه زه سبوز نه لور بیا حرم شریف ته ځکه چې په مکه شو بل زوی داستو بللو او حرم هدا سو چې ټول دنیا خلک دا وی چې زمزم یې به مې چې له ورو شمه وخت ورو وی چې کله وګا ټیم شد بیا ته وی چې ته خو بیا تم شوې متالي دوی شوې چې وی چې ته چې مو سره لور وی چې بیا سره لور دوه مشپه مې چې شلاوي چې مونږه پښتنه وکړه چې نه ته چیرې روغلې مکه ته مقصد دې څه د پکې مقصد باندې روغلې وی چې ورته مو ویل چې دراس خبره ده چاته مې وښه نه دور ته چې بالکل د موت بس دا خبره د موت په میون چې خپل مدعا خپل مقصد بیان کړو وی چې موت دا پته لګیدلې چې په دې مکه شه د اخر زمانه پیغمبر روغلا ده نو دا رښتیا خبره ده چې د اخر زمانه پیغمبر روغلا ده او دا چې کیما دوا کړی دا رښتینه ده وی چې دوی چې بس هیڅ صحیح زوی دروغله وی چې زه د پیغمبر ملګری تر ځای علی مې نوم ده
او داسې دوی چې بس ثبوت وته چې زکیم طرف ته سن موت په یوزي باندې پلیاره دا مشکل حالت دي مکه چې په یوزي باندې پلیاره چې سیکټر سراونی په خلک چې دا مسلمان ده نو ته په تکلیف شو چې زه چې کوم طرف ته سه هغه طرف ته سه او که سیک مخه ترته به زه چې لیار بدلاو بتیا د مون لیار بدلاو چې څه ته پته نه کیده په یوزي باندې روان دي چې بس صحیح ده چې بیت الثبوت په دغه طریقې باندې پیغمبر علیه السلام سره ملاو چې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړي چې رسول الله صلی الله علیه مقصد باندې مې اورید الله خو اورید مې داسې صحیح پښتنه نه کړی استو سره زه په خپل باندې ملاقات کړو تسویه ترشتینا پیغمبر یې نو دوی چې بالکل زه د الله رب العالمین اخیری پیغمبر نبی اخر زمان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زه پیغمبر یم چې تاسو دعوت ورکړئ قرآن مجید تلاوت پیغمبر علیه السلام د اسلام بنیادی تعلیمات یې ورته شامل نو په دغه ځای شاه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو چې مسلمان شو پیغمبر علیه السلام د تویی چې ابو ذر داسې وکوي چې په مکه شوی چې ته حالت نه بیان دي مکه حالت ډیر مشکل دي چې کله خپل علاقې ته لوټ شي په خپل علاقې شي دعوت خلک ته ورکوا دوی شي ته تکلیف شي خدای اسلام یو داسې مذهب ده چې په انسان شي جرأت او بہادری پیدا کوي تکړه پیدا کوي په دینه مقصد د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره چې پښتنه کوله ورته چې موت وي د راس خبرې چاته وي شي نه په چې کله کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې دمره تکړه دمره بہادری او دمره جرأت روغای چې یا رسول الله دا نشي کېدل چې زما کې خلک ته زدا خپل پیغام پیش نه کړي چې سر سیاد ارسي ابو ذر غفاری لوړ حرم شریف شه د مکه سردارون نو ډېر مشکل حالات دي ځکه چې عتبہ شیبا ابو جهل امیہ ابی دا ټول سردارون د اسلام مخالف دي او چاوي چې د اسلام نو مخستو انتهایی تکلیفي نه وي او د مکه ټول کنټرول دغه خلک سره هغه سردارون دغه خلک دي او دا خو د اسلام خلاف دي ابو ذر غفاری چیک شو او اعلان یې وکړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه خو چې ویل او مکه مشرکین په مخ شو ویل مکه مشرکین چې دا کلمه ورته د هر طرف نه حمله شي شو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دمر انتهایی سخت وایي چې به ځکه ته وچو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه روغای ورته وی چې څنګه تاسو د غفار قبیله یو سړی دمر ظلم او دمر تشدد وکایي سوچ مې کړه په خبره باندې په دغه خلک باندې تاسو تجارتي لیاقت او د مکه خلک څه شي دي دغه تجارت نه د چې تاسو د شام او د یمن سره کوي دغه خلک کده مدینه لیاقت ته ورکړل د غفار قبیله نو تاسو معیشت کولونه لري د کاروبار می کولونه لري ډېر ظالم خلک استاد عباس رضی الله تعالی عنہ هغه یو مشر د مکه ایزن خلاص کا او چې ورسات نوٹ شه خپل قوم خلک سپک کړل قریش ثبوت چې اسلام ابو ذر غفاری نه درېش ابو ذر غفاری ثبوت بیا راوړ او بیا د اعلان وکړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده دا کلمه چې بیا خلک حمله وکړه بیا حضرت عباس رضی الله تعالی دا دې پیغمبر علیه السلام هغه دعوت نتیجه وا چې پیغمبر علیه السلام یو کاستا انفرادي دوی شی اجتماعي دعوت پیغمبر علیه السلام چاته نشي ورکولا ځکه چې ابو لهب پښریو ابو جهل پښریو او دباو او شیباوی پسیوی پیغمبر علیه السلام وی دعوت ته پرېږدونه او چاوي چې به دعوت قبول کا سړی به کومه کې شه پریشانه کوو تانګو د دې وجنا پیغمبر علیه السلام د خلک ته انفرادي دعوت ورکړ ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا مسلمان شو دا درې کسان شو بیا د نبی پیغمبر علیه السلام یو بل کاستا زمات ازدی رضی الله تعالی عنہ دا کس روغلا دا مکه ته روغلا دا چا ورته ویل چې ګورم مشه خدا سي نو پیغمبر روغلا دا چې دا سني چې د خبره ته وروي او په تو باندې اثر ونه کی دا ته وای چې مړه زسه کماکل انسان خو زه یو لوی شاعر یم د خپل خاندان او د خپل علاقې زه یو مشر د چې موسیقي خاطر کوي زه ورسه او زه ته دعوت ورکړم چې دا خبره پوتې کا ورغی پیغمبر علیه السلام ته ایکسرکشن پیغمبر علیه السلام سره خبرې شې او ته چې زدا سے شاعر یو دا سے تکړه سره یې چې بالکل پیغمبر علیه السلام ته چې تاسو یې پیغمبر علیه السلام چې کیما مسنون خطبه دو ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صرف د صدا خطبه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تلاوت کړه ورته د زما دي ازدي خپل شاعري او خپل تکړه ټول څه ویل چې دا بس زبردست خبرې دي تلش کې د خطبه بیا ورته ویا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته ویا زبردست کلام ده مونږ خو دې هر شي خپل په خاطر کړ وی چې لږ کې بیا ورته ویا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې عمر بیا ورته ویل دا خطبه نو په دې وخت باندې دا زما دي ازدي سلام کاسته چې د کلمه ویلو مسلمان دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه هغه دعوتی زندگی چې دا انفرادي مختلفه قبیله ته دعوتی نه ورکړو خو په قبیله شي یوه قبیله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تقریبا 14 قبیله ته دعوت ورکړو قبیله دعوت نه کوي خو انفرادي دغه کسونه تسوید ابن سامیت زما دي ازدي ایاز بن معاذ او حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د خلک ته دعوت ورکړو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې انفرادي دعوت په نتیجه شي د خلک مسلمان شو الله د عمل کولو توفیق وکړي امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله گناهونه می معاف تقصيرات می معاف کړي حضرت جمع سے مشکلات یا الله ټول مشکلات حل یا الله امت مسلمات خیر پیش کړي بیماران د اهل اسلام سے رضی الله تعالی ته شفا کامله جن نصیب کړي مردگان د اهل اسلام سے رضی الله مغفرت نصیب کړي یا الله چپل قرضې دي حلال اسباب یې جوړ کړي سیک تنگست دی الله پر رزق سے فرحي ور کړي یا الله سیک بیروزګار دی حلال روزګاری نه ور کړي یا الله سیک بیا الود د نیک صالح مرینا بچیون ور کړي رب العالمین نن په وطن شې تکلیف جوړ د بدامنی دي رس یا رب العالمین د بدامنی پامن مهر ته بدلای یا رب العالمین د وطن خلق ته خوشحالي نصیب کړي رب العالمین نن د خلق کاروبارینه ختم دي خلق پریشان ده یا رب العالمین د خلق پریشانی ډېر زیاتې شي رب العالمین د پریشانی می خوشحالي باندې بدلای د تکلیفینه ختم کړي د وطن چې سمره مسائل دی رب العالمین د ختم کړي رب العالمین د میزه حکمرانو د نیک او دیندار خلک جوړ کړي صالح خلک جوړ کړي هغه خلک جوړ کړي چې د وطن سره محبت دی رب العالمین د اسلام سره محبت ده د وطن خو د کلمې په بنیاد باندې آزاد شو ده رب العالمین هغه خلک د میزه حکمرانو جوړ کړي چې اسلام سره مینه کوي رب العالمین ډېر خلک په دې حاضرې جو چې مشکلات دي دا وګونه ورستي دي یا رب العالمین چې بیماری دي شفا ورکړي رب العالمین بیمارانو ته شفا کامله جل نصیب کړي رب العالمین ډېر څه پریشانی دي چې دشمنی دي رب العالمین دشمنی په دوستی بدل کړي نفرتینه په محبت باندې بدل کړي د چا وفات فوتګي شوې دي د یو کس خیری وفات دغه پر دعا وکړي رب العالمین کی مغفرت نصیب کړي رب العالمین کی د لوی سفر په خیر کړي وصلی الله تعالی